ځکه زه نه پوهېږم موږ یو ایکټ راوړی یو قانون 14 پاڼې قانون دی 14 پاڼې راکټ ساینس نه دی کیمسټري او فزکس نه ده په انګریزۍ ژبه کې نه دی په اردو ژبه کې دی او صرف 14 پاڼې دي په هغې کې موږ DHA او RHA ریجنل هیلث اتھارټي او ډسټرکټ هیلث اتھارټي دیو ته به ګورنمنټ ون لاین بجټ ورکوي د دیو ډیمانډ چې څومره دي د دیو بورډ به وي په دې بورډ کې به د پیرامیډکس نمایندګي په دې کې به د ډاکټرز نمایندګاني په دې کې به د نرسنګ نمایندګاني او په دې کې به د علاقې 2-3 داسې مشران ریټایرډ ججان ډاکټران بیوروکریټس یا داسې 2-3 کسان چې د هغې ایکسپرټیز وي هغې به د بورډ ممبرز وي او د دغې هسپتال مینجمنټ ایڈمنسټریشن او ټولې فیصلې به هغې کوي اوس زموږ ډاکټران صاحبان څه وایي دوی هسپتالونه خرڅوي نجکاري کوي علاج به ګرانېږي زه ورته د دې سټیج نه ویم چې که د هسپتال نجکاري ما ته چا په ایکټ کې وښوه نو زه به نن اعلان کوم د صوبایي اسمبلۍ او د وزارت نه د مستعفي کېدو دویمه خبره کوي چې زموږ سروس سټرکچر ختمېږي زه بیا دا خبره کوم که ما ته په ایکټ کې چا وښوه چې دوی سروس سټرکچر ختمېږي بیا هم زه سزا ته تیار یم درېیمه خبره کوي چې زموږ پنشن ختمېږي زه ورته بیا په چیلنج سره ویم که ستا پنشن ختمېږي ما ته یې ثابته کړه بیا هم موږ معذرت کوو بیا هم موږ د خپل قانون واپس وړو خو یوه خبره دې په کولاو غوږونو ټول موږ واورو چې اصلاحات به کېږي او په هر صورت کې به کېږي او چې څوک هم د دې په لاره کې خنډان جوړېږي هېڅ قسمه کمپرومایز به نه کېږي موږ د هغې متبادل انتظامات کړي خو چونکې زموږ کمیونټي ده زموږ ډاکټرز دي موږ دا نه غواړو چې یو نیګیټیو میسج